خاص تا د پاره نعبدو عبادت کو مونږه ایاکا خاص تا د پاره نعبدو عبادت کو مونږه ایاکا خاص تا د پاره نعبدو عبادت کو مونږه الحمدو ټول ثنا صفت چې دی لله الله د پاره دی رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی الرحمن چې مهربان دی الرحیم چې رحم کوونکی دی مالک بادشاہ دی یوم الدین دروازه د قیامت ایاکا خاص تا د پاره نعبدو عبادت کو مونږه ایاکا خاص تا د پاره نعبدو عبادت کو مونږه او د سر نه ویم ان شاء الله تاسو جذباتو کې وایي چې د چت نه دا داسې خوځي را خوځي او دا برجه اوړه کیږي او د اواز زما رب له عرش له فرښتو له ورسیږي ان شاء الله تاسو ترجمه کوي زیاده تموز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد عبادت کو مونږه خاص تا د پاره عبادت إياك نعبد إياك نعبد واخر دعوانا الحمد لله وګوره څونه خوند کوي یاره قسم دې روح ته پې لذت ملاویږي د انسان روح خوشحالېږي خوښ هم د داسې که نه امین الحمد لله رب العالمین الله موږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت او شفقت الفت محبت باندې خدای وګوري الله دا ستا رضا له راغلي دي خدای ستا کور ته راغلي دي ستا دربار ته راغلي دي ستا چوکاټ ته راغلي دي خدای د دې حاضر مجمع زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کا الله چاته څه قسم پریشانې دي مشکلات دي مصیبتونه دي دردونه دي غمونه دي خدای په خپل دست قدرت ختم کا الله په دا مجمع کې خدای سپینګیري ناستي خدای عمر کې برکت واچوه نوجوانان ناستي خدای د ځان سره په رابطه کا الله ماشومان ناستي خدای با عمله عالمان قاریان حافظان مفتیان ته خدای جوړ کا الله د خپل والدینو د پاره د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځوه دا درس ته د حاضر مجمع د پاره د جنت ته دننه کېدو سبب خدای وګرځوه دا درس زما خویندې میندې اوري خدای د هغې په زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه ورله پوره کا الله زما د خویندو میندو د عزتونو د لوپټو خدای محافظ شه الله زما د خویندو میندو څه قسم ضروریات دي الله د خپل در نه پوره کا الله دا درس ته دې کلي د پاره خدای خصوصا د رحمت او د شفقت ذریعه خدای وګرځوه په دا کلي کې د چا په زړونو کې بغضونه دي نفرتونه دي کینې دي خدای حسدونه دي خدای په الفت او محبت باندې خدای بدل کا الله دا کلي په اتفاق او اتحاد کا خدای په دا کلي کې الفت او محبت خدای پیدا کا الله په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله